حیا کارم کی شریعت نه خلاف کارونم کی نو دا منځ خو منکون کې نشو د به حیا کارنه دغه خبره جواب په تفسیر ابو سعود دغه آیات لاندې حدیث شریف را نقل کړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره یو انصاری صحابي اولیاړ دی او هغه مونږ کوي چې د منځنه پارغه شو لاړو نو صحابه او شکایت وکړو په دغه انصاری صحابي باندې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انصاری صحابي دا خو ګناي کبیره کوي دا خو ګناي کبیره کی لوی لوی ګناهونه کی د لوی ګناهونو شکایت ته په د باندې نبی علیہ السلام و فرمایل منظم کوي لوی لوی ګناهونم کوي امید دی چې دغه منځ به دغه انسان د ګناي کبیره نه خلاص کی او ګناي کبیره نه به الله پاک دغه منځ په برکت باندې بیا بچ کی دا سه وخت براشي په دې صحابي باندې چې همدغه منځ په برکت باندې بده د ګناي کبیره نه مطلب چې هغه نه به هغه عمل بده بیا نه کوي دغه منځ په برکت باندې دا منځ به خامخه په دغه تبدیلی راولي او دای به دغه ګناهونو نه منع کی نو دغه آیات کریمه هم دغه معنی او مفهوم دی بهشکه منځ چې منځ یو انسان کی په صحیح طریقې کی دا سه وخت براشي چې دا انسان به ډیر نیک عمله او صالح انسان ګرځي الله پاک دمو تاسو صالحان کی دویمه خبره ولا ذکر الله اکبر دی الله ذکر ډیر لوی دی د هر قسم عبادت ده هر قسم عبادت چي دی هغه یو طرف ته خو دی الله ذکر دا بیا بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په احادیثو کې ارشاد فرمایي د ترمذی شریف حدیث ته کتاب الدعوات نبی علیہ السلام فرمایي اے صحابو زتا ستا داس یو شی ونه خایم چاغه د سرو زرو د سپینو زرو د خیرات نم ډیر ثواب لري صحابه فرمایي ویلې ونه خایا بیا فرمایي اے صحابو زتا ستا داس یو عمل ونه خایم چې هغه عمل دمر اوچت عمل دی چې که تاسو د دښمن سره ملاو شئ او کافر را پاتېږي او تا په میدان جهاد کې شهید کی د شهادت او د جهاد نه اوچته مرتبه ده صحابه فرمایي راته وی خیا داسې عمل خو چې د سرو د سپینو زرو د خیرات نه ډیر ثواب دی د جهاد نه ډیر ثواب دی او تر دغه پوری چې کافر د شهید کی د دین هم ډیر ثواب دی نبی علیہ السلام فرمایي هغه د الله تبارک وتعالى ذکر کول دی هغه د الله پاک ذکر کول دی چې د الله ذکر په صحیح معنی باندې وکي د سرو زرو سپینو زرو خیرات نه ډیر ثواب جهاد نه ډیر ثواب او د شهادت نه ډیر ثواب نو الله تعالی زموږ تاسو ذاکرین جوړ کی خو ذکر دا نه چې ورته تسبیح راغستی او ټاسه ټوسه ټاساره د جوړ کړي او توجه بل طرف ته لږ ذکر وکا خو په خشن باندې وکا لږ ذکر وکا خو په توجه باندې وکا کوشش کوا چې ته ځان سره سبحان الله ی الحمدلله ی په دې کې دی الله تبارک وتعالى هغه قدرتونه په تصور کې راواله ځان سره نو په دې باندې به ان شاء الله چې دغه ذکر وزن زیات وي دغه ذکر به ډیره فائدې او دغه شان به ان شاء الله قبلې نو خامخا ذکر دی الله تعالی چې دا ډیر لوی دی د هر قسم عبادت نام دغه وجنا اولیاء او بزرگان دی الله په ذکر باندې ډیر زور ور کوي یو ګناګار بنده چې راشي او دی الله ولی ته فریاد وکي نو دی الله ولی ورته وی چې بچي یا درې سواره چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر نه پسې د درې سواری کلمه طیبه چاته وی چې یا کریم یا وکیل یا نو ډیر شي خلق دغه خلکو په ژبه باندې ذکر جاری شي نو د په دې زړه کې لګا لګا رڼا سری کوي تر دغه پورې چې دا مکمل تک دور زړه په تک سپینه رڼا باندې بدل شي نبی خپل باندې جامع تم مینه کیږي په خپل باندې بیا چې تلاوت مل کړی وای نیک کار بیا خوند ور کوي ګناه او بدعملۍ نه بیا ځان ساتي کرکې تکیږي څلې ته د زړه سپین شو
ولا تجادلوا اهل الكتاب او تباس مکوا اهل کتاب سره يهود و نصارا سره الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې هغه ډیره ښه طریقه ده الا الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظلم کړي د دوی نام وقولوا آمنا بالذي انزل الينا او اوای تاسو چې مونږه ایمان راوړې ده په هغه کتاب باندې چې مونږ ته نازل شوی دی او انزل الیکم او نازل شوی دی تاسو ته مومن چې هغه تمام کتابونه مني قران پاک باندې ایمان دی تورات مني انجیل شریف مني او زبور شریف مني تمام کتابونو باندې د مؤمنانو ایمان دی خو هغه کتابونه چې د الله پاک دی طرف نه راغلي پات شو هغه کتابونه لګاوس تورات هم شته خو په خپل اصلي اوریجنل حالت کې نه دی انجیل هم شته خو په اوریجنل حالت کې نه دی نو مؤمن بچي چې هغه کتاب منم یا الله چې تا طرف نه راغلي مخلوق او يهود او نصارا په کې چې کوم کمای زیاته کړي هغه تا طرف نه دی نه نو مؤمن په ټولو باندې ایمان لري او راشه يهود او نصارا ولا د قران پاک دشمنان نعوذ بالله الله پاک د ټول تباہ او برباد کړي د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دشمنان د کلمې طیبه دشمنان جمعتو دشمنان د ملا دشمن د پکی دشمن نو الله پاک فرمای و الہنا و الہکم واحد دغه يهود او نصارا او تویو چې ګوره موږ د تاسو کتاب منو زمونږ او د تاسو معبود چې دا یو دی ونحن له مسلمون او حال دا دی چې موږ دغه الله تعالی ته تابعدار یو وکذالک او دارنګي انزلنا الیک الکتاب موږ نازل کړی دی تا ته کتاب قران پاک فالذین آتیناهم الکتاب بس هغه کسان چې موږ ورکړی دوی ته کتاب یؤمنون به دو یقین کوي په دې باندې ومن هؤلاء من یؤمن به او دغه خلکو نه هغه څوک چې ایمان لري په دې کتاب باندې ځنه په يهودو نصاراو کې داسې